حدیث تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سکم یو هم انسان سبعی وقتی حلال رزق دو پر هوتو خپلو بچو دو پرا خپل ځان دو پرا خپلو اهل و عیالو دو پرا او دی دغه هوتو او سکم فرایز دی الله جل جلاله دا مغای خی طریقې سره ادا کوي المز هم کوي او داس هم کوي سټیم ورته ملويږي ذکر اسکار هم کوي بیا سکله دغه مخام مسخوتان راغلو ستړی استمن حلال رزق یې وګټلو دا څنګه هم څملي څلمستونه مخکې الله جل جلاله دې ته ټول ګناهونه معاف کړي ولې دې ستړي وکړه دې حلال رزق وګټلو تکلیفي برداشت کو او حرامونه ځان وساتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټول ګناهونه الله جل جلاله معاف کوي الیس حلال رزق ګټي او حرام او شبهه ورکی نه یو بل حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مایده دا په شان دی حوض لکه یو حوض وي هغه کې ته صفا سوتره اوبه واچوي نو څومره هم څه نلکو ته اوبه ځي هغه صفا سوتره ولا اوبه راوځي ورنه کوم ځای ته هم هغه حوض نه اوبه ځي هغه صفا سوتره راوځي که ته په حوض کې بدبوداري او څښا اوبه واچوي نو څومره هم نلکي دي هغو ته به بیا بدبوداري څښا اوبه ځي دغه شان په مثال د معدې هم دغه دی که ته په خپلې معدې کې حرام مال واچوي نو ستا بدن ته څومره هم رګونه لاړ دي هغه ټولو رګونو کې څومره هم وینه دي هغه ټوله حرامه وګرځي او ټول بدن ته بدبوداره شو حرام وګرځي که چیرې تا حرام ځان ساتلی وي او حلال رزق د ګټلی وي نو څومره هم رګونه دي څومره هم وینه ځي هغه به ټولو ته هغه حلالې طریقې سره به هغه څومره هم وینه دي هغه به پلو کېږي او ستا بدن به ورسره ښایسته وي او ستا بدن به ونه هغه حلالې طریقې سره به ښایسته کېږي زما عزتمندو مسلمانانو حلال رزق ګټلو ډېر زیات ثوابونه راغلي دي